مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. پروسه کال یو سړی په منډه منډه راغی، اوس ودې را پاسولم د شپې 11 بجې. څه چل دی هلکه؟ وایي جي ما سره خو یو چلو شو. څه چلو شو درته؟ ویل درته پته وه زما واده و نن که نه مالا و. ویلې ما سره خو لوی ظلم وکړو. ویلې په ډولۍ کې راته مازدیګر اجړا کېنولې. اندازه کوه. نو عزیزانو مونږه په خیال د ښځې کوو په ډولۍ کې راته اجړا کېنولې. کومه ډولۍ چې ګورې اجړا پکې ناست دي، کومه ډولۍ چې ګورې اجړا پکې ناست دي. په دې قهر چا اړولي ای؟ خدای اړولي. اوس ته خدای ولټې او ربط ور سره جوړ کړې نو اسباب د هدایت به درته جوړوي. چې تا اوس خدای پرېښی دی او بني آدمو پسې منډې وی نو خدای ته پرېښی. چې پرېښی نتیجه خپله ګوره چې څه در سره کي. د ملک حال دی ګوره، د قوم حال دی ګوره، د کلی حال دی ګوره، د علاقې حال دی ګوره، د بازارونو حال دی ګوره. لاړ بیړه تباه ده. خدای خبر چې دا ملک خدای کم عذاب ته ساتلی، کم عذاب او کم قهر لپیټ ته ساتلی. هغه بغاوت د خدای نه پاتې نه دی چې کم مونږ ونه کړو. نور څه شته نه د هغې نه پاکخوا. نو عزیزانو عرض میں داو چې لږ سوچ وکړئ. یو درد زړه کې پیدا کړئ، یو درد چې هغه د الله درد دی. د ټولو مرضونو علاج بشي، د ټولو مرض، د 200 مرضونو علاج یو درد د پروردگار عالم دی چې د سړي پړه کې پیدا شي. خدای ته رجوع شئ، خدای ته وجاړئ، نیمه شپه کې ورته راپاسئ او ورته وجاړئ. واحد حیوان چې دی هغه قچره ده چې نه لنګېږي او نه بلاربېږي. زمونږ اسمبلی چې دي قچرې دي، نه لنګېږي او نه بلاربېږي، او بس په یو بل غل تپل دي او چقړې تپل دي او بد رد ویل دي او تکوش او ټټو ماله راکو، تکوش او ټټو ماله راکو. دغه لبړې دي. مونږ د ملک د اسمبلی نه د ملک د پالیسۍ څخه خبرې راونه وایي. دا مې 2 لکه ځل دلته ویل دي. هسې دیوال ته ډولکې وال دي چې مونږ سره کوم ملکونه آزاد شوي دي هغه ګوره اسمان سره خبرې کوي. مونږ نه رستو آزاد شوي دي اسمان سره خبرې کوي. ته که آزاد یې پتا څه. اوس مونږ داسې شی یو لکه خره. خرې له چې د بنارس جوړه ور واغوندي او بنارسۍ ور په سر کې ناوي کېږي، خرې ته څوک ناوي بشي. نو مونږ خرې یو او بنارسۍ او بنارس جوړه یې راچولې ده او را باندې بنارسۍ اچولې. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.